رب العالمین قرآن شریف کے فرمائی چې یو انسان دا خیال کوي چې زه مسلمان یم، ما ایمان راوړو بس د جنت مرغی یم، د ایمان نه پس به د الله د طرف نه په ما څه حکمونه را نشي، د الله پابندۍ به را نشي، د الله احکامات به پوره نه کم او جنت ته به ځم، دا سوچ غلط. ایمان خو د انسان داسې یو لوی نعمت دی چې سړی پې د همیشه اور نه بچ کېږي او د دې د برکت نه انسان ته د مؤمن او د مسلم یو لقب ملاویږي چې د مسلمان یم، عقیدې سره تعلق لري. ایمان نه پس ډېر څیزونه دي چې د هغې به موږ پابندي کوو، بعضې څیزونو نه به موږ ځان ساتو، مشقت به برداشت کوو. یو کار هم د دنیا بے د تکلیف او د مشقت نه ته نشي سرته رسولی. که یو سړی د میاشتې یو 100,000 روپۍ تنخواه اخلي، هغې له به دی خامخا سکول کې چوکیداري کوي. که یو سړی غنم کور ته راوړل غواړي، هغې له به لازما د شپې وبخور کوي، هغې له پټۍ به سموي، هغې له به دروازې او د شپې منډې وي، ګرمي به برداشت کوي. او که یو سړی وي زه ځان له یو کور جوړوم، ډېر مشقت به غواړي، پیسه به هم لګی، پیسې سره به مزدوري هم کې، خښته به هم راوړې، ګیلکار سره به مدرېږي، مشقت به تېری. یو کار زما رونو بغیر د مشقت نه نه حاصلېږي، یو کار بغیر د تکلیف نه نه حاصلېږي. د دنیا لږ سامان بے د مشقت او تکلیف نه نه حاصلېږي. او که یو سړی وي نه کټ کې به پروت یم بلستن کې او مفتو کې ماله به خوراک راځي، دا خام خیالي ده، دا غلط سوچ دی. محنت پکې یا به پلار محنت کړي ګټلې دا والا، یا نیکه محنت کړي دی وته ګټلې دا، یا به دې محنت کوي ګټي با، خو محنت نه بغیر نه ملاويږي. نو چې د دنیا لږ سیز به محنت به مشقت او به تکلیف نه ملاويږي، نو د آخرت هغه جنت الله دې زموږ نصیب کې چې هغې نه لویه خوشحالي بله نشته، بې مشقت او تکلیف به هغه کم ځای نه میلاو شي. جنت خو هغه خوشحالی دی چې هغې کې غم نشته، هغې کې تکلیف نشته، هغې کې بیماری نشته، هغې کې جنگ نشته، هغې کې د زړه ټینشن او پریشانی نشته، هغې کې او دسماتې نشته، هغې کې د زړه اس قسم سوچونه او فکرونه نشته، ټوله خوشحالي ده. هغې کې بوډاوالی نشته، هغې کې مرګ نشته، هغې کې د ګاونډي او د ښځې او د بچو جنگ جګړې نشته، ټوله خوشحالي ده. نو دومره لوی او د لږ وخت هم نه د ټول عمر ختمېدو والا عمر پکې نشته، مستقل عمر دی. نو چې دومره غټه خوشحالي تا ته میلاویږي، محنت به نه کې، مشقت به نه کې، مفتو کې خو نه ملاویږي، مشقت پکې، محنت پکې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه الله تعالی نیازبین رسول تیر شوی نه. عقل خداوی چې خدا آرام زندگی وا، عقل خداوی چې د دنیا څه تکلیف ور باندې نه تیر شوی، لیکن دغه رسول الله مبارک وګوره څومره تکلیفات تیر کړي، څومره محنت یې کړي. د شپې په مانځه ولاړو، خدای ته به جړل، سره د دې نه چې رب العالمین هغه داسې یو شخصیت پیدا کړی دی چې ابد قیامت پر د نورو خلقو سپارش کوي. داسې نه ده چې ګنې هغه ته پته نه وه، دا ورته معلومه ده. د بخاري مسلم حدیث دی، وایي دا ټول خلق پیغمبران او څومره مخلوق دی، دا ټول به قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړ. کله چې رسول الله مبارک د معراج په سفر کې په بیت المقدس کې پیغمبرانو ته تقریر کاو، نو هر پیغمبر خپل صفت او د الله لوی بیان کړه، او رسول الله مبارک چې بیا اخر بیان او تقریر کو، نو رسول الله مبارک په اخري بیان کې څه وایي؟ د الله صفت، د الله حمد، د الله ثنا، د الله لوی، د الله بڑائی. او بیا څه وایي؟ وی مالم الله یو صفت را کړی دی، هغه صفت څه دی؟ الانبیاء آدم فمن سوا تحت لواء یوم القیامه. ټول پیغمبران آدم علیہ السلام نو واخل عیسی علیہ السلام پورې قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې بناست، من غیر فخر، کبر نکوم. وي یو حقیقت بیانو، د پیغمبرانو شان نه ګټاوم،
لوی نه کوم دا غوی شان نخ کته کوم خو یو حقیقت بیانوم چې دا مال الله را کړی دی. نو چې یو پیغمبر له دومره لوی رتبه رب العالمین ور کړی دا، دومره لوی مرتبه الله ور کړی دا، دغه پیغمبر هم خدای ته جاړي. عائشہ صدیقہ فرمایي د شپې به ولاړو عبادت وکاو ولجوفه عزیز کعزیز المرجل، ځینې به داسې غرار کو لکه کټوی چې غرار کوي د جړه د وجه، او خپې به وپړسېدې حتی تورمت قدماه، وفي روایت حتی تفتر قدماه، خپې مبارکې به وپړسېدې وبشلېدلې خپې الله ته به جړل، زاری به کوله. او تاسو ته هغه د طائف سفر معلوم دی، څومره تکلیف سره سفر کړی. تاسو ته هغې د مکې زندگی معلومه ده چې مکه کې څومره تکلیفات پر رسول الله مبارک تیر شوي دي، او بیا د مکې نه مدینې ته هجرت دا آسانه خبره نه ده، ډېره ګرانه خبره ده. رسول الله مبارک تکلیف برداشت کړ، صحابو تکلیفات برداشت کړي دي، او دې موږ ته نمونې پرې ښودلې دي. او دې وجې نه رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي دا خیام خیالي به نه چلی، بالکل مونږ مې در باندې فرض کړی دی، مکمل به کې پرې خو ښه به نی. زکات فرض کړی دی لازمن به ورکې ور دې ونه که ښه به نی. روجه فرض کړی دی لازمن به نیسې او دې نه ولا ګورې ښه به نی. حج میں در باندې فرض کو پیسې شته لازمن به کې او دې نه که در سره به ګورم. او د ته مې ویلي دي چې دا به پلان کې ګناه به نه کې، دا به نه کې، دا زهرونه به ځان ساتې، زهرونه ګناه زهر دی، زهر. که ته نیکي وکې د نیکو مثال د پیو دی، د پیو، او د ګناه مثال د زهرو دی. نو که تا ډېر پی حاصل کړ، اوښه دې مو لشله، میخه او غوا او چیلې او ګډه دې لشلې ده، او پکې د یو پیالې زهر ور واچول، رښتیا ووایه ټول تباه شو که نه شو؟ عبادات تا ډېر وکړل، منځونه هم کې، روجې هم نیسې، زکات هم ورکې، صدقې هم ورکې، خیراتونه هم کې، د دنیا نیکۍ کې، دا ستا پی دي. خو که ګناه دې وکړه زهر دې ور وویشتل، تباه دې کړې خپلې نیکۍ، غرقې دې کړې خپلې نیکۍ، د ګناه د زهرو نه به د خپلې نیکۍ ساتې. دا ژوند د مسلمان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې دنیا سجن المؤمن، د مسلمان جیل دی. جیل کې انسان آزاد نه، جیل کې د انسان خپل خواهش نه، نه کور ته راتلی شي، نه بیبي سره میلاوېدی شي، نه بچو سره چې د جیل د داروغو د مشر تا ته اجازت نه، خپل خواهش په دیني د بل وي. مسلمان چې ځان ته مسلمان وي دا د خواهش به د الله د خواهش تابع وي، دا د خپل خواهش نه هغه الله وي، د رسول وي. او د کافر د پاره بیا جنت خوشحالي ازادي ده. ولې؟ بس خو ایمان نشته، آخرت کې به سره کتی شي. زمارونو تکلیف و برداشت موږ زباره نمونې پرتې دي د حدیبیې په مقام کې چې کله رسول الله مبارک د کافرانو سره صلح کوله، د کافرو د طرف نه اخیری چې کوم نماینده راغی، نمایندگان به راتل او خبرې به کېدې، هغه نوم سهیل دی راغی او د رسول الله مبارک سره مذاکرات شروع شو. او مذاکراتو کې لس خبرو باندې فیصله شو. په هغه لسو خبرو کې یوه خبره دا وه چې که د مسلمانانو نه څوک مکې ته راغی او مرتد شو، کافر شو، موږ بیا نه ورکوو. خو که زموږ د کافرو نه یو سړی مسلمان شو او وتښتېد مدینې ته، موږ له به راکوې. سخت شرط دی که په کار خو دا وه چې نه به یې زه در کوم مې ته راکوه، یا چې تی ماله نه راکې زه به هم نه در کوم. دو خبرې، یا تم مه راکوه زه به هم نه در کوم. ما نه درغې او ستا په دین شو او ستا په مذهب شو، نو بس چې ستا په مذهب شو، ستا په دین شو او ما نه درو تختې درغې، نو ستا دې مبارکي د ما نه دی په کار. او که ستا نه ماله راغې او زما په دین شو، ته پې څه کوې؟ په کار خو داسې او یا دا چې تم راکه زه به هم درکم. لیکن هغه وخت سره رسول الله مبارک دی چا نه منل، اگر چې صحابه لګیا دي. حضرت عمر رضی الله عنه نور صحابه کرام آگ بګوله دي، سترګو کې اوښکې ګرځي، سترګې سرې دي چې د الله رسول دا ته څنګه شرط مانې، دا ته څه کوې؟ د هغې نه به موږ له سړی راځي موږ به ورکوو، او موږ نه به ځي موږ نه به نه راکوي. او دویم شرط پکې څه کال به عمره نه کوي، واپس به ځئ. خدایا واپس هم لي کال له به راځي، او کال له چې راځئ 3 ورځې نه زیات به نه تېروئ. او بیا چې کال له راځئ نو صرف تورې به راوړئ، بل شی به نه راوړئ. تورې به په تیکو کې دننه. بظاهر کې ټول شرطونه د مسلمان خلاف روان دي. دی وجه نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی رسول الله مبارک ته فرمایي، عرض کوي الله رسوله ته د خدای رښتونه پیغمبر یې که نه وي؟ بالکل.
شک ته نانا صاحب تاسو کو تمهید کړی تا ما ته نه چې عمره به کویلې مې نو بیا ولې به عمره یزو تا ته ما وی چې څو کال به عمره کو او پکې کړ ما خو ته وی عمره وکې څو کال نکاله وکې وی دا دومره سخت شرط دا وی چې په موږ راځي دا خو زموږ غټه بې عزتي ده دا دومره بې عزتي ولې برداشت کو خلک وی عمره ونکړه واپس رااله خلک وی سارویم د حرم نه بار حرم بیت الله د عمره نه مخکې لاله خلک وی تاسو نه سړی راځي ورکوي اګه تاسو لړ نه درکې عمر وی د خدای پیغمبر ما ته چې الله سوي هغه کوم دوی مما وای ا دومره غصه او چې اعلان حضرت ابوبکر صدیق لا رضی الله تعالی عنہ لا او حضرت ابوبکر تسوي ابوبکر رسول الله مبارک د الله پیغمبر نه دی کنه مونږ ته نو ویل چې عمره وکاو او ته ما غوي ګور علماء وای د حضرت ابوبکر او د رسول الله مبارک نسبت اتحادی او ته ما غوي حالانکه د پیغمبر مبارک د جوابونه نه دی خبر مونږ ته نو ویل چې عمره وکاو وی ته دا ویل چې څخه کال وکاو او باقي کا هغه جواب یې ورکړ وی دا دومره موږ په اسلام کې بې عزتي ولې برداشت کوو پیغمبر نبی علیہ السلام د الله رسول دی هغه به کوي چې خدای وته وای خدای هغه چره نه ضایع کوي حضرت عمر باندې دی وخت کې هغه دینی جذبات غالب دي چې لاړ شو بیعت مو کده جهاد د جهاد بیعت مو شو د رسول الله مبارک سره او په مکه ورشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حالاتو د مصلحت نکار واغشتو صلح او چې دا صلح خبره کېدلې دی وخت کې دغه نماینده د کافرانو چې کوم نماینده دی سہیل دا غزوی ابو جندل په اتکړو کې او په زولنو کې او زنجیرونو کې ځان راپس غل کړو او د رسول الله مبارک خواله ځان راورسو مسلمان دی غوي تړلې ځان را اخلاص کو نبی علیہ السلام له ځان راورسو او چې څنګه راغی رسول الله مبارک لا لار په مخامخ ناشته الله رسول زما سره خو دې زیر ظلم کړی زه خو وهله ټکاولې زنجیرونه را تا چولې دي اذان می خلاص کو تعالی میدان راورسو سہیل نبی علیہ السلام ته وی دمال واپس راک دا زما زوی راک نبی علیہ السلام ولې درک وی ما سره شرط دی لیکل وکړه وعده دی وکړه وی ګوره لا خبره نه ده فیصله لیک نه دی شوی دسخط نه دی شوی لا خو خبري شروع دي وی کدی نه راکې ز صلح نه کو دی براکې اوس هغه پاسې د علماء نه چا تکړه سوار لا سو صحابه نه استغاثه کوي لبن اوچا تکړه مسلمانانو دا د ما ملا وګوره څومره وال می خړلې د اسلام د خاطر څومره تکلیف ما ته رسیدلې ده د اسلام د خاطر او که اوسم ورکړم چې څه چل برا سره کوي اوسم ورکړم چې څه چل برا سره کوي ما مهرباني وکړه ما ورکوي ما بچ کې ما ورکوي جاړي او صحابه خود نشي کول صحابه ټول پریشان دي چې الله رسول دا بس کېږي دا ولې دومره دي دا وګخ کا تکړه ولې دومره نرمي کې نو ورکاو دا مسلمان دی او دومره تکلیف برداشت کړي دي اوس موږ لراغي موږ به واپس ورکاو رسول الله مبارک پلارته سہیلا مهرباني وکا د دې چې څه پیسې کې ګرانه والا وینا دی براکه بدل صدر کم نه خوانم ممتاز وی براکه وی سہیلا خیراتی را تر وبخا یو حق مې کېږي خیراتی را وبخا وی نکم صلح دی براکه نبی علیہ السلام ابو جندل ته ابو جندل ستا د وجود د صلح خرابېږي جنجال جوړېږي نو خیر دې تاسو ورکوما الله بد تعالی را اسانه په الله باور وکا رب العالمین بد تعالی را اسانه کی فکر مکو زده ورکو نبی علیہ السلام را واغشتو پلارته ولکه مسلمان او هغه ماغه چغي وي ور موکلم خو چې ما سره بدوی ظالمان وسکه را سره سوار له 100 صحابه ته زولې نسی ما ورکوي رسول الله مبارک واپس ورکوي نه صلح خرابېږي طالب خدای پاک الله سره وبس لا روبس قسم دې صحابه د پیغمبر علی السلام هغه تابعدار مخلوق چې حیران شي او دا غي ایمان ته وګوره کنه کله دې زمانه سوار لسمه صدې والا ایمان می پکې وي به چې زمړاو اسلام می نه پکار دونه وال می خپل تاسو لرالم دومره زنجیرونه می شول تاسو لرالم ما واپس ورکوي دا څنګه مسلمانی دا خلک وای کنه وای ټیپر چې ګران شي دا څنګه مسلمانی الوغان چې ګران شي دا څنګه مسلمانی دا زموږ جون دی
که معمولی غوندې یو شی ګران شو یا یو تکلیف راغی یا یو پریشانی راغله دا څنګه مسلمانین یعنی بیا موږ مسلمانۍ ته سپک ګورو دا زموږ جرم په لږه خبره بس زموږ جذبات بیا اوچت شي که ملا صاحب د جومات د امام نه لږه غوندې غلطي وشوه معمولي غوندې مونځ یې د وخت نه مخکې وکړه یا مونځ د خپل خاص ټیم نه مخکې د وخت نه خاص مقرر ټیم نه 2 بجې مونځ دی او د کم په 2 وکړه یو نیمه مونځ دی او د په یو 15 منټه غریب د کور نه وروسته راغی وایي داسې وایي دا ملا وایي دا خدایه پاک څه کې ته په کوم طرف لاړ هلته چې افسر لاړ شي افسر ته جج ته چې مخامخ په عدالت کې ودرېږي او 10 بجې غوښتې او په 12 بجې جج په کرسۍ کښېني هلته دا ویلی شي چې دا جج او دا جج ته ووایه دا زموږ دین سره مینه ده یو ډاکټر له لاړ شي هغه دله ټایم درکړی چې 15 بجې راشه او ډاکټر 6 بجې راشي فیس هم دا نالي فیس ویلی شي چې دا ډاکټر او دا بې ټیمه راتلل نه 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 ادې د دنیا مسله ده نه یې کې اوږه ښکته وړی د دنیا مسله ده نو هغې کې ستغه نه وی او دا د دین مسله ده دین خو هسې بې سره راغلی دی مفتو کې راغلی مشقت نشته دین دپاره تکلیف نشته پلار مسلمان او زه مسلمان مور مسلمان او زه مسلمان قوم مسلمان دی زه مسلمان نور څه تکلیف مونږ ایمان دپاره تیر نه کوو شاته چې پلار نیکه نه غوړه پاتې شي نو هغه پروا نه ساتي ډز ورکوي پلار نیکنه چې پلار و نیکه والا ګټلی او بچی ته پاتې شي هغه پیس پروا نه ساتي زه مړه خلک مو مړه د پیسې لاس بخو نه رسکړی شي داسې ده که نه ده او بجو پورې او دا للون یې کړي دا چاري راکړي او تلی ملی اړولي او دا 1500 روپۍ لاس کې ونیسي دا ډېره په ګرانه لګي دا ډېره په ګرانه لګي دې سره خوالاو دی مونږ ایمان دقسې مونږ له مفت راغلی پلار نیکه نه راته مفت پاتې شوی دی پروا هم نشته دی او صحابه و ایمان باندې هغوی محنت کړی دی خواري کړې ده موږ محنت خواري نه ده کړې خو پلار مسلمان زه مسلمان نیکه مسلمان زه مسلمان یم بس نسبي را روان شی دی راپسې زه مسلمان مونځ نشته روژه نشته صدقه نشته ملا پسې کنځل ګیري پسې سپک پټکي ته سپک صحابو ته زړې زمانې خلک په ناسته روټۍ شرمېدل په ولاړه باندې فخر کول د انګریز لباس باندې خوشحاله فخر کول د انګریز شکل خوښول په هغې فخر کول او زه به جنت ته ځم که خیر ملا صاحب به نه دي زه به ځم مونځ هم نه کوم روژه هم نشته کنځل هم کوم مولیانو پسې شکل مې هم د انګریز دی جامه هم د انګریز ده جنت ته به زه ځم ملا صاحب به نه دي ستا پلار به لاړ شي دا چې د اسانه خبره ده ملا صاحب غریب منظم کوي روجم نیسی تا تم چل خی تا تم نصیحت کوي شکل هم د شریعت دی تا تم هغه کې به هم کمی وي دا نه چې کمی بني نه نه ته به نه ځې زه به ځم اها ماشاءالله ډرایور به ګاډي کې نه دي نه چلوي او چې کوم ګاډي چلنے ور دي دی به ډرایوینګ کوي او دی به ځان رسوي زمانونو سوچ سره به خبرې کوو بې سوچه خبرې به نه کوو لا تکونو امعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بے سوچ ځان نه جوړوي سوچ سره خبرې کوي دا مو چې څوک څه کوي ابه کوو او چې څوک نه کوي ابه نه کوو داسې مو وایه ځان نه بې سوچه خبرې مه جوړوه سوچ سره کار کوو فکر سره کار کوه نو هغه د صحابو ایمان باندې محنت شوی دی موږ والا ایمان بې محنته راغلی دی نو بې محنته شي باندې چې چا لاس پنیز تړی شوی پروا نشته دی محنت والا باندې چې لاس پستړی شوی ده بیا نوځي نو حضرت ابو جندل د 14مې صدۍ مسلمان نه دی د رسول الله مبارک د سترګو د نظر د لګېدو مسلمان دی هغه وی ښه ده الله رسول ښه ټیک ته ما تړې بوس تړي هر څه چې به کوي ډېره ښه ده واپس یې ورکړه لا صلح وشوه دسخطۍ پکې وشوې مسلمانان المدینې منورې ته او کافر بېغمه شو چې سره دې تیرې شوې یو بل مسلمان دی حضرت ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ راو تختید مدینه منوره دا غریبانان دا کمزوري دی بند کړي دی تړلی بو په زنجیرونو به باندې تړل نه به پرې خاودل دغه راغه مدینه منوره ته الله رسول ما خو ایمان راوړل دي زه خو مسلمان یم مدینه ته رالم دوه کافران و بصیراله تورو پلاس دو کافران
او نبی علیہ السلام ته او چې الله رسوله فلان کی دا هم رسول الله و یغی خو بنوي ازمن سړی ابو بصیر تعالی راغله دی تا موږ سره شرط خو دې چې زمونږ نه کم سړی درغه موږ ته واپس کې لہذا دې موږ ته واپس نبی علیہ السلام خو وعده کړو دا وعده چې کومه پابندي د رسول الله مبارک وا دا بل چا نشته په مکه کې یو ځل یو سړی سره پلار روانو نو سودا جوړه یو بل سره کولا نو هغه سړی وته وی دلته ودرېګه د کور ته راځم کور ته دم نه راځم رسول الله مبارک او فرمایل ځه بدلته درته ولاړې دلته بولاړې کور ته لاړ شه بیا راشه اصلي چې کور ته لاړ خبره ته یې راشه او رسول الله مبارک درې ورځې الته موجود دی درې مې ورځې نه پس سړی اسی پلارته او پیغمبر علیه السلام یې ولید اوه مانا خو یې روا مانا خو یې شو دومره موت رسول الله مبارک ستغونه چې مړه پازاب مړه به دا صرف وی خندل وی تا خو چې در اعظم نو درې ورځې نه دلته د زوالان ما وی خذب ولان دې ته وعده و ازمنګ وعده وای ته ډېر ډېر غریبې ما او 1000 روپے قرض راک خزا ډاکټر لګول ما شومان ډاکټر لګول او دلبه د جمعې پر ورځ به درکه خیری کور درو درې ورځې پس جمعې پر ا دې جیب تلاش کې 1000 روپے ولا ورک جمعه 13 شورانه دی ور پسې غریب زمړه خیر دی غریب دی خالیم تیر شو اتوارم تیر شو ګل پر ورځ راغی قدمه پیسې دربکه نه پر ورځ راغی ادمه پیسې مړه دربکو کله زه خرو خو دا نه او چې بیا ورپسې بل جمعه لکه دې کې خدای سلور جمعه تیر مالا صدا سے اسمان دې را کړې دي یو زرګوټه نوٹ دې کنه دربکو کړه دا زمونږ او سړی په سړی قرض او دې قرضونو کې خو توبه او باز چې وزاري د نواغشت کړ بس د دنیا خلک نن سبا په پردو قرضونو پروا نشته هلکه بس شی پیدا کا پیسہ والا او جالی با داو کو خو چې شي ناصری چاره پیسې قرض غشته پسې بترا کرا کاغوي اخره کې وته وی لکه نیمه در پاتې نیمه خوراک کړ انیمه مې د توبه خله انیمه خورا هغه بس کارو شو د انیمه بد که خیر زر ملو شي وکاله براکه اے خو چې څنګه یا غنیمه خلاص شو داسې بخدای د نور نیمه خلاص شي قرض غو بیا دا کیسې یو ځړي بچا قرض ناغا دیو پسې تر هغه ته نن او سبا نیټه ور کولې نو اخره کې هغه سړی وته وی ویلکه بس که خیر کار دیو شو خاص به پیسې ستا نغدي شي پیسنګا وی هغه دما د ګړو چېلو غاړه نه په خوا به ګړو چېلو لا یو شپول جوړ کړي غنه به تو کړي په هغه غنو کې به دا ګړ چېلې هغه کې به وردن نه کړي وی هغه غاړه د ګړو چېلو امي په کاري ور کړی دا ګډانو نو بس که خیر چې هغه ګډان پاغه کې بوینو د هغه ګډانو نه باغه کې هغه وړې مړې پاغنو کې خلی نو هغه وړې به که خیر چې جمع شي خرڅه وکم طالب خپل قرض خلاص کړ نو وړې بغنو کې نو سلی دغړو چېلو نو کله بین خلی زونه بین خلی او دروازه چټاکې نن خلی ګړې چېلو غنو نه ځان سات نو چې هغه غنو کې کما وړې ون خلی دغړو چېلو نه اګه خیری خرڅه کما نو طالب قرض خلاص کم نو دې غریب خندل چې خدای داسې غنېټه دا خو 15000 کاله کې ته ما قرض نه خلاصيږي نو دو خندل او تاسو وي چې دا نقد دې وره دل څنګه خوشاله شوي نقد دې ولې دې خوشاله شوي دا زموږ د خلکو حال زمارونو قرض وره مسله شرعي که یو انسان رسول الله مبارک فرمایي دا حدیث مضمون درته وایم که یو انسان چې نه قرض لري نیت یې دی چې زه ورکوم الله بدل توفیق ورکړي قرض بخلاص شي او کنیت دی چې نه ورکوم په څه طریقې ته وسلوم بیا دې رانوالي دلبه تر مرګه پورې خدای دا غي د خلاصو توفیق ورنکړي تبا بشي ظالم غرق بشي مکوا حرام خوري خدان من پروا نشته واورد رسول الله مبارک فرمای و کما غوخنا بت من سحت فالنار اولا به کما غوخجدا حرام و نظر غو نشوا زی ورده دې زی بغیر د ور نه بل نشته دا په دې باندې جمله د حرام متعلق بیانو کوم ان شاء الله خو وعده خلافی بنکه
وعده به پوره کې. نو دوه کسان چې رالل وایي زمونږ دا سړی در تښتېدلی دی او مهرباني وکړه دا مونږ له راکړه. رسول الله مبارک ابو بصیر ته ابو بصیر ما خو وعده کړې ده نو ته خفه کېږه ما. او هو دا الله رسول هم زه خو یې والې ټکولې ما او ما خو ځان کمال وکړه چې راو تښتېدم ستاسو خواله رالم نو ما بیا ورکوې. ابو بصیر وعده مې کړې لیکل مې کړې معاهده مې کړې ده د وعدې خلاف ورزي نه ده. خیر دی الله بدل لار رو باسي. اغام د رسول الله مبارک د زماني مسلمان دی د خیر القرون قرنی د پیغمبر مبارک د زماني مسلمان د 14 صدې ایمان پکې نشته. د پیغمبر مبارک د سترګو د لګېدو ایمان دی پکې ډېره ښه ده. خو جالي غریب چې دا به څه کېږي دواړو ځان سره روان کړ هغې سره تورې دي دې تش لاس دی. ذوالحلیفه ورته وایي هغې ته چې ورسېدل دا یو ملګری لاړ متیازونه نو تورې خو به هغوی غاړو ته اچولې لکه زمونږ خلک چې تماچه ټوپه غاړې ته اچي حلال متیاز یې کوي او دا بل سره توره ده ورته لاس دی. ابو بصیر دی بل ملګري ته وایي هلکه ډېره ښه توره دی نه ده ډېره زبردست ډېره زبردسته ده ناشنا توره دی وایي دې باندې ماله دنیا خلق والې دی وجلې مې دی پې یاره ډېره خشته ده او که نه ته راکه وګورو بس غاړو پې نه شو ورې کړه چې ورې کړه به چې ټس شو مغې پې ووه سر یې تی خوا غورځو او تنې خوا پرېوته چې بل ملګري اوس په متیازو ناست چې هغه وکتل چې یو خو یې بېغمه کړه او ده پسې هم روان شو بس هغه غروال منډې منډې دی ورپسې دی دی ورپسې دی هلکه خو ودرېږه نیک بخته کړه خو دا ده چې دا کافر دا ډېر ټیزنان مسلمان کې غیرت وي کافر کې غیرت نشته. قرآن وایي انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کامیابی ستا ده خو که ایمان ده کي ایمان چې بیا کافر د مسلمان مقابله کې نشي ټینګېدی. حالانکه تم یو او دام یو تا سره هم توره ده څه ودرېږه ورته که زمونږ دې محله کې یو ملګری و هغه به یو خبره کوله هغه به وایي چې د یو نه تښتي وي دا غټ دلی وایي وایي چې د یو نه تښتي وی دا غټ دلی او وی چې دوو ته ودرېږي دا هم غټ دوسي وایي یو نه به تښتې نه دوو ته به ودرېږي نه لکه خو تم یو هم یو دی نو ولې دې تښتې په هغې کې ایمان دی د کې نشته منډه یې مخکې دی ورپسې نبي علیه السلام مبارک چې داسې وکتل که نه وی دا سړی یاره یې غشتی دی جومات ته راغی وی یاره یې غشتی دی جومات ته راغی الله رسول یو خو یې راله مړ کړه او ما هم وجني نو بېغیرته توره خو در سره ده که نه ولې یاره تیزه نه ما هم وجدي لیکن دې کې حضرت ابو بصیر رضی الله عنه راورسېد الله رسوله تا خپله وعده پوره کړه زه دې ورکړم دا خو زما کمال و چې ځان مې را خلاص هغه ورته څه وایي بل ملګري وایي صاحب راکړه ځکه تا وعده کړې ده دا ځان سره بوځم نبي علیه السلام یې بوځه نه زه څنګه بوځم توره به تیلې زه به یې تړم له لاسونه اوس به مونږ لار کې باجه کي دا خو اسانه خبره نه ده. خیر نبی علیه السلام مبارک ابو بصیر ته ابو بصیر خفه کېږه ما وعده مې کړې ده ورکوم الله رسوله اوس خو یې را باندې مرګ راغی اوس خو مې قتل سړی مې ته مړ کړه که لاړم خو اوس مې وجني رسول الله مبارک بې افسوس جنګ ګرمۍ سړی لو کان له څوک شته نه چې پوهې کي نو یو بل صحابي ورغی ابو بصیر ته ابو بصیره کس اوس در پسې کافر رالل رسول الله مبارک دې ورکوي وعده ده معاهده ده دلته ولې را تښتې بل خو تښته که نه بس هغه پوه شو بس هغه د مدینې نه لاړ د دریاب غاړې ته لاړه ولته وتښتېد ایمان دې ته وایي. بیا درته وایم که د 14 صدۍ ایمان و څه به یې وایي ظاهره دا مسلماني مې اډو په کار نه ما خو سړی مړ کړه او ځان مې خوره او تخته او توره مې وکړه خپل کمال او دې مې بیا ورکوي نه مې د پکار مسلماني نه 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 جی ایمان د چا د مخه نی د الله د مخه د چا د وجې به ایمان نه پرېږدی او نه به د چا د وجې ایمان ساتې الله د وجې به ایمان ساتې هغه وې ډېره ښه ده لاړو د دریاب غاړې له وتښتېد هغه ابو جندل هم ځان خلاص کاغه له لاړ خو چې کوم د مکې کافر به مسلمانېده ابو بصیر له به ځان رسو چې کوم زاړه مسلمانانو تښتېدل به هغه له به ځان رسو یو ډله جوړه شو یو ډله جوړه شو د کافرانو چې به کومې قافلې تجارتي په دې لاره تلې شام ته هغې به په حملې کړو
لاره کې وته پراته دي چې کومه قافله به شام نه راتله هغې به په حملې کولې چې کومه به تله هغې به په حملې کولې او خوراک یې څو د ونو پاڼې خوړل او بلډنګان نشته جونګړه نشته اونو لاندې خواران پراته دي خو ایمان لکې ټینګ کړی دی د ایمان د لاسه دا تکلیف برداشت کوي اونو لاندې خواران پراته دي اونو پاڼې خوري بستره نشته تولی نشته بلستل نشته په دا میدان خواران پراته دي خو به دا یو کار یې وکړه چې کومه قافله شام ته ځي یا راځي دی ورباندې حملې کوي کافرانو ډکې سوچ وکړه چې دا څه په جنجال وړي رسول الله مبارک ته سوال جواب ولېږه وایي دا یو شرط به ختم کړو که ستاسو نه څوک راو تښتېدل مونږ به یې نه درکوو که زمونږ نه څوک درو تښتېدل ته یې مه راکوه خو خدای دپاره وکړه دغه ډله مدینې ته بوځه زمونږ لاره یې بنده کړې ده مونږ ته لوی مصیبت پروت دی اګوره شرط په خپله ختم نبی علیه السلام ابو جندل ته ویلي و که نه وی الله به دله لار راوباسي ابو بصیر ته ویلي و که نه وی الله به دله لار راوباسي دا هغه لاره شي رسول الله مبارک خط ولیکي دا مشر په نوم چې ابو بصیر رضی الله عنه دی هغې کې ورته ابو بصیر کافرانو شرط په خپله ختم کړي لہذا اوس تا ته اجازت دی د مدینې د راتلو زما دا خط چې کلم تا ته ورسېږي نو چې پوټې انتظار هم ونه کې سره د خپلو ملګرو را روان شه او زه به د مدینې په لاره کې د مدینې نه بار ستا او ستا د ملګرو استقبال کړم استادی ولا خط یوړو چې خط هغه ته ورسېده سره د ملګري ورته ناست دي اتفاق دا و چې دا غریب بیمار و په خاوره پروت دی په خاوره او تیږې او د کاڼي یا هغه زمانه کې چې څه شی و هغې بالښت یې سر پروت دی او په سوري باندې پروت دی او ناجوړه دی او ملګري ته ګیر چاپېره تاو دي چې د رسول الله مبارک استازی ورغې وی مبارک شی ملګرو ته وایي ستاسو مسله حل شوه راځئ مدینې ته او دا خط دی ابو بصیر ستا په نوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم راکړ حضرت ابو بصیر خط راواغېست او ښکلی یې کړ او په دې خپلو سترګو یې کېښود او ډېر په افسوس وایي یا الله ما خو ایمان راوړو زما خو نه کافرو سره ځای وشو نه مسلمانانو سره الله ما خو د ایمان دی له نور وړی ما خو دی له ایمان راوړو چې زه به د رسول الله مبارک خدمت اقدس کې ناسته وکړم زه به د رسول الله مبارک خدمت وکړم زه به پیغمبر علیه السلام ته پیزار برابر کړم دا ټول دا د دې مقاصد د بیانوم درته مقاصد بیانو ځکه د پیغمبر لاندې ناست یم دغه مقصد دی زه به پیزار ورته سم کړم زه به خدمت ورسره وکړم زه به سفر او حضر کې د رسول الله مبارک خدمت وکړم ما خو ایمان دې دپاره راوړه الله مې نصیب نه شو ایمان نه پس د رسول الله مبارک د خوا ناسته مې نصیبه نه شوه رسول الله مبارک پسې د مدینې مونځ مې نصیب نه شو د هغې پیزار سمول مې نصیب نه شو د هغه خدمت مې نصیب نه شو رب العالمین خو خدایه ستا بیا هم شکر ادا کوم ستا شکر ادا کوم چې ایمان سالم او ستا شکر ادا کوم چې آخر وخت کې مې که رسول الله مبارک سره ملاقات نه کېږي د هغه د خط مبارک سره خو مې ملاقات کېږي خط یې واغېست په خولې کې کېښود او په سترګو یې کېښود او ښکلې که ویې جړل روح یې پرواز وکړ غریب لاړ وفات شو احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون دا مالا نقشه پرته ده څومره لوی تکلیف تیر کړ څومره لوی برداشت او څومره لوی مشقت تیر کړ ایمان یې خپل کې ټینګ وساته الحمدلله او نور ملګري بیا رالل مدینې منورې ته او دې غریب یې هملته دفن هم کړ هلته یې ښخ زما وروڼو تش په دې به مونږ ځان نه خوشحاله و چې مونږ مسلمانان ټیک ده د ډېرې خوشحالۍ خبره د ډېرې خوشحالۍ خبره خو تش لفظ مې وویل تش په دې به ځان نه خوشحاله و مونږ باندې ډېرې ذمه دارۍ دي زمونږ په بدن شته زمونږ په مال کې شته مونږ ته ډېرې پابندۍ دي د هغې پابندونه به ځان ساتو
مونږ به په هغه لاره نه ځو چې کوم لاره کې لړمانان دي او کومه ماره کې په لاره کې خماران دي او کومه لاره کې غني وزغي دي چتې به پې نه ځو د ګناه لار د لړمانانو لاره ده د ګناه لار د ازغو لاره ده د ګناه لار د مارانو او د خمارانو لاره ده مونږ به په هغې نه ځو مونږ به په نیغه لاره ځو په صفا لاره به ځو په پاکه به ځو چې زما جامه زما لاس زما خپې په غنو کې وننخلي ماله مار لړم ټک رانه کي هغه نیغه لاره څه شی دی اهدنا الصراط والمستقیم هذا شریعت لاره ده په هغې به مونږ لاره د شریعت او بیا د ګناه د غنو نه او د ګناه د لړمانانو نه او د ګناه د خامارانو نه ځان بچ کول نو مقصد ته به رسېږو که خیر انشاءالله نو صرف په دې به مونږ شرې به مونږ په دې الوا خوند نه وو دا نوړی چې بس زه مسلمان یم بس ماله جنت دی او زه جنت ځم دا که د خدای رحم وي بلکل څه خبره نشته که خدای خپل فضل وکړي خپل کرم وکړي هېڅ مسله نشته خو د خدای اختیار دی چې الله پاک څه کوي خو د قانون په بنیاد او د شریعت د نظام په بنیاد ایمان سره تکالیف شته مکلف یو مونږ په هغه شریعت باندې خپل عبادات به کوو معاملات به د شریعت مطابق ټیک ساتو اغشتل خرڅول دا به هم د شریعت مطابق کوو داسې نه ده که مونږ چې کوم شی شروع کړی مونږ څه کوو په اغشتلو خرڅولو کې 2 نمبر شی په 1 نمبر خرڅول 3 نمبر شی په 1 نمبر خرڅول شی به د یو ملک کې او ټاپه به د بل ملک لګوي دا حرام ده ټول حرام ګناه ده ګاډه به کوو په سیزونو کې ګناه ده خراب شی به خرڅو ښه کې به ګاډو قسم په خدای ګناه قسم مې راته وخور ګناه چاله بچوله چاله نوسوله چاله خذله قسم په خدای یوم یفر المرء من اخیه وامه وصاحبته وبنيه الله وی لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه دا بچی دې نه پکاري دا خزه نه پکاري دا نوسان وسید نه پکاري ته مونږ خو لا ګزاره کوو مونږ خو وایو زه خېټه ده حرام ولا کې ګناه ده ګناه خېټه ده حرام کې زه زوی دې حرام ولا کوم ګناه ده خو زوی ده ته مخامخ جاړي حرام ولا کې لیکن دا لوی سرمایه ده دا چې د چا جزونه دي جزونه دا لوی سرمایه دار چې د چا دا 5 شپږ کارخانې دي دا لوی سرمایه دار چې دا 15 شل بنگلې لري دا لوی سرمایه دار چې دا سوونو جربې ځمکې لري دی چا لګېږي حرام چا لګوي د دوی خو خپله برابر ده د دوی خو د زامنو برابر ده د دوی خو د نوسوم کېږي د دوی خو د کړوسوم کېږي د دوی خو د نوسوم کېږي چاله دا حرام خوري کوي دا د نوسو بچول دا د کړوسو بچول هغې خلکو لګوي چې نه به تو وینې نه به ته ووینې اقامه خلاص څه کې په کوم طرف سره چاله ګټې ځکه هغه چاله وګټې چې درته دوا وکړي چې پلار مې د خدای وبخي نوسې به مو کړي نیکه مې د خدای وبخي رښتیا ووایه د نیکه پلار ته به اوسه پورې چا هم دوا نه کړې که کړې ده پلار مې وبخې او نیکه مې وبخې بس دا چا نه دي چې نیکه هغه پلار مې وبخې چې هغه مال حرام خوري کړی نو مال مال ګټلی او د نیکه هغه نیکه مې وبخې والله که دا خو چا هم ویلي څوک یې نه نو ظالمه هغه خلکو له آخرت خرابې آخرت خپل هغه چا له خرابې چې لپه دواب هم در پسې ونه کړي هغه چا دپاره خپل اخر ظالمه غر کې خو هر چې ځان دې غر که او تباه کړ ای بې وقوفه چې نه به تو وینې او نه به ته ووینې نه به راپسې لپه دوا شریعت لپه پابندیم برداشت کوو غنو نه به ځان ساتو پابندو نه ځان ساتو زهرو نه به ځان ساتو ګناه زهر دی او لاره به نیغه ځان له خوښه کومه لاره چې موږ ته الله خوښه کړې اليوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا اسلام در الله ما خوښ کړو اسلام څه شی دی یوازې مونځ نه دی اسلام عبادات هم دي منځ روژه حج زکات نفل صدقې دام اسلام دی اسلام معاملات هم دي چې تجارت اغشتل خرڅول د شریعت مطابق وکړي اسلام دام دی چې گاونډي ته رور ته تربور ته ضرر به هم نه رسوي اسلام دام دی چې کومو ګناهونو نه الله منع کړي هغه ګناه نه به هم ځان ساتي دا ټول اسلام
اور اللہ قرآن شریف کی فرمائی ادخلوا فی السلم کافہ، نک نہ سر پورے سر نہ نک پورے اسلام کے داخل شي. سترګه به د اسلام نه بار نو باسي چې نور خو مونږ کوم په سترګه خیر دی که زه په موبایل ګناه ګورم. غوږ به د اسلام نه بار نو باسي، منظم کوم روجیم نیسم خیر دی که په غوږ ګانا اورم، دا به اسلام نه بار نو باسي. جبه به د اسلام نه بار نو باسي، مړه منظم کوم روجم نیسم او په جبه مسلمان ته ضرر کنزل غیبت دا به نه کوي. غوږ، سترګې، پوزه، جبه، لاس، پې دا به ټول په شریعت کې درنه ساتي. ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل داخل شه په اسلام. بیا خوشحاله الله سره دی، بیا سکون د رب العالمین سره دی، او پرې د دنیا اخر الله سره دی، قبر الله سره دی. ساوتل چې دا کوم وخت انسان نه ساوزي، دا ساوتل هم د رب العالمین سره دی. دا هغه وخت بچی نه پکاري، دا بچی چغې به وای، آوازونه به بچی کوي، الا بابا بیمار دی ناجوړه دی. الله که ښه بچی وي موږ له ډېر راشي، خفه کېږه ما، ډېرې خبرې په دې اړه کې امانت پرتې دي. ډېر راشي یاره چې پلان مې ناجوړه دی، اسپتال کې پروت، یاره چې پلان مې ناجوړه دی او ډاکټران مې کور ته بوځه، بس کور کې پروت دی، دوا وتاو زم خدای دې جوړ کړي. نه نه جی نه، دوا وکړه چې خدای ایمان نصیب کړي، دوا وکړه چې خدای ایمان نصیب کړي. د دې څه مطلب دی؟ خو لږ خبره دی لږه مزېداره غوندې وکړه، په دې دا مطلب دی چې دوا وکړه چې خدای زر مړ کړي. د دې دا مطلب شو که زه ټیک ده. هغه بیمار چې غریب کړېږي، بعضې بیمار دا وي چې هغه فالج والي غریب کړېږي، هغه بیمار چې په خولې خبرې نشي کولی او د سماعت یې کټ کې تکلیف یې ورته، نو هغه بالکل ووایي چې پلار مې په دغه تکلیف کې دی او ډېر تکلیف کې ده وکړه چې خدای ایمان نصیب کړي. ډېره ښه خبره خو چې دا ښه ټیک ټاک دی، بالغ دی، ته ډډه والې ده، چوکا ورسره چرګې مرګې هم نه له غنمونه شړي. بابا ته دوا وکړه، یاره جي چې خدای ایمان نصیب کړي. ما وایي دوا کې په دا مری ولا زور کړي او ټاق دی وباسه کړه چې خون خو والې. خدای زمونږ د ټول ایمان نصیب کړي. زمانو الله دپاره به مونږ کار کوو انشاءالله، او زمونږ به څنګه عبادات او معاملات او تجارتونه او زمینداره دا ټول به سر نه خپو پورې مونږ الحمدلله کوشش وکړو چې مونږ شریعت کې وردن نشو. ټیک ده، هغه د صحابو د زمانې غوندې مونږ نشو جوړېدی، نه زه جوړېدی شم. نو تاسو د زمانونو بنیاد دا دی، بنیاد دین دپاره محنت وکړو، کوشش وکړو، مشقت به برداشت کوو، نو الحمدلله الله به زمونږ مدد وکړي. او که دا مونږ ونه کړل نو بیا به د خدای عذابونه په مختلفو شکلونو کې به راځي په دنیا کې. کله به عذاب د زلزلې په شکل کې راځي، او کله به د ډینګي په شکل کې راځي، او کله به د منډي په شکل کې راځي، او کله یو شکل او کله بل شکل او کله بل شکل. نو دا به مونږ د الله دا تابعداري او د دین لپاره په ځان باندې مشقت او تکلیف تیرول، او د الله د احکاماتو پابندي کول، او د ګناهونو نه ځان ساتل، دا به کوو که خیر انشاءالله. ښه، الله به دنیا کې مدد کوي، اخر کې به انشاءالله الله مدد کوي. دنیا کې به الله د عذابونو نه ساتي، اخر کې به د عذابونو نه ساتي. الله پاک دې موږ له خیر او برکت راکړي. خدای دې موږ له د عبادات او د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله دې موږ د ګناه نه او د ګناه د اسبابو نه په امن او امان کې وساتي.